بسم الله الرحمن الرحیم. د څلورم کال لومړي سمستر د انتاني د مضمون د نن ورځې درس تیتانوس دی. تیتانوس خپله یو عصبي ګډوډي ده چې پکې د عضلاتو ټون او سپزم اضافه کیږي چې په مختلفو کلینیکي اسکالو تظاهر کوي. د ناروغۍ سببي عامل کولسترودیم تیتانی په نوم یو باکتری ده چې خپله یو ګرام مثبت ان ایروبیک راډ دی او شکل یې بیضوي دی. ارګانیزم اکثره په خاورو کې موجود وي او د حیواناتو په مغایطه موادو کې هم کیدای شي چې موجود وي. د دې باکتریا سپورونه کولی شي چې په ځینو مساعد محیطونو کې تر کلونو ژوندي پاتې شي. له دغې پاتوجن باکتری څخه یو قوي اګزوتوکسین ازادیږي چې تیتانو سپازمین ورته وایي. دغه تیتانو سپازمین په عصبي حجراتو کې د نهي کوونکو نیورو ترانسمیټرونو د ازادېدو مخه نیسي. په عمومي صورت سره د تیتانوس انتان د پوستکي د زخمونو د لارې وجود ته داخليږي، خو د دې امکان شته چې د سوځېدنې جراحي عملیات د رګ د لارې هغه خلک چې د رګ د لارې دواګانې اخلي ډرګز ابیوزر دي او د ابورشن د لارې هم د دې امکان شته چې انتان وجود ته داخل شي. د ناروغۍ پیښې په باغوانانو او بزګرانو کې زیاتې دي. د ناروغۍ پیښې په نارینه‌و کې او په هغه خلکو کې چې 21 الا 40 کلنۍ عمر ترمنځ وي پیښې زیاتې دي. موږ مخکې وویل چې په مختلفو کلینیکي اشکالو تظاهر کوي چې اکثرا پیښې جنرالایز وي. په جنرالایز شکل د عضلاتو سپزم پیدا کیږي، د عضلاتو ټون پکې زیاتېږي. کیدای شي چې لوکلایز وي، په هر ساحه کې چې زخم جوړ شوی په هماغه ساحه کې په لوکلایز ډول عضلي تشوشات موجود دي، او کیدای شي چې په نوي زیږیدلي ماشوم کې هم تیتانوس پیدا شي، تیتانوس اف نیونیټس، چې دا به تاسو په اطفالو کې لولئ. مورټالیټي ریټ په نیونیټ کې نږدې 100 سلنه ده او په نورو پیښو کې 40 سلنه ده، چې د مړینې علت پکې اکثرا دوامدار عضلي سپزم، اختلاجات، اپنیا، لرنګوسپزم او تنفسي ارست وي. انکوبیشن پیریود په مختلفو کتابونو کې ویریبل دی، خو د 2 ورځو شاوخوا په مختلفو کتابونو کې راخیستل شوی دی. پاتوجینیزس کله چې ټپ د تیتانوس د سپور په واسطه ککړ شي، په ټپ کې په زخم کې د تیتانوس کولسترودیم تیتانی څخه توکسین تولیدېږي، یعنی تیتانوس سپازمین تولیدېږي. تولید شوی توکسین د محیطي نیورون د محیطي موتور نیورون له اخري برخې سره نښلي اګزون ته داخليږي او بل اخره د براین سټیم او شوکي میخه عصبي حجرو جسم ته رسیږي. دا توکسین د سینپس څخه ډیر په اسانۍ سره تیریږي او ځان پری ساینپټیک ترمینل ته رسوي. کله چې توکسین پری ساینپټیک ترمینل ته ورسېده، په پری ساینپټیک ترمینل کې د سنایر پروتین د وظیفې د خرابوالي سبب ګرځي. کله چې سنایر پروتین د دې توکسین په واسطه خراب شو، سنایر پروتین خپل وظیفه نشي اجرا کولی چې د دې په تعقیب هغه نیورو ترانسمیټرونه چې نهي کوونکي خواص لري لکه گابا او ګلایسین دا بیرون ته نه ازادېږي. کله چې گابا او ګلایسین ازادېدل نهي شو، نو د نهي کوونکو نیورو ترانسمیټرونو مخه ونیول شوه او په ټوله کې نهي کېدل یا انهبیټوري اغیزې کمې شوې. اوس چې کله انهبیټوري اغیزې کمې شوې، برعکس الفا موټور نیورون چې کوم دی د دې ریسټینګ فایر ریټ زیاتېږي، چې دا فایر ریټ زیاتېدل د سپزم او شخوالي سبب ګرځي. د دې ترڅنګ کېدای شي د سینس په ګری میټر کې د پری ګانګلینیک سمپاتیک نیورونونو باندې هم اغیزه وکړي، چې له دې سره سمپاتیک اعصابو فعالیت زیاتېږي او د کتیکولامین کچه زیاتېږي.
تیتانوس پلازمین دغه اگزوتوکسین چې کوم دی کېدای شي په عصبي عضلي اتصال یا نیورو مسکولر جنکشن کې د نیورو ترانسمیټر د افراز مخه ونیسي چې په پایله کې سستی یا فلج رامنځته کېږي چې په دې موضوعي یا لوکلایز تیتانوس کې یوازې هغه عضلات اغیزمن کېږي چې مربوطه اخته شوی عصب په واسطه تاسیب شوی یعنی پاتوجینیزس په دې کې شو چې لومړی په ټپ کې د باکتری په واسطه توکسین ازاديږي توکسین ځان رسي بل اخره انهبیټوري نیورونونه چې کوم دي د دې څخه د غابا او ګلیسین ازادېدل نه کوي کله چې د غابا او ګلیسین ازادېدل نه شو انهبیټوري نیورونونه اغیز خپل نشي څرګندولای ځکه چې غابا او ګلیسین انهبیټوري نیوروترانسمیټرونه نه ازادېږي نو په دې اساس الفا موټور نیورون چې کوم فایر ریټ دی ریسټینګ فایر ریټ دی هغه زیاتېږي او بل اخره د عضلي سپزم او شخوالي سبب ګرځي دوهمه خبره دا شو چې کېدای شي چې د سینس په درې مټر کې د سمپاتیک نیورونونه اغیزمن شي او د سمپاتیک اعصابو فعالیت زیات شي او دریمه خبره کېدای شي د توکسین په نیورومسکولر جنکشن کې په لوکلایز شکل د سستی یا فلج سبب شي چې موضوعي تیتانوس کې هغه عضلات اغیزمن کېږي چې مربوطه اخته شوي عصب په واسطه تاسیب شوي کلینیکي لوحه تر ټولو لومړی د ماستیر د عضلاتو ټون زیاتېږي چې په ناروغ کې د تیریسموس او یا د لک جاو سبب ګرځي چې دا ناروغان نشي کولای خپل ژامه په درست شکل خلاصه کړي دوهم رایزوس سارډینیکوس دی د مخ عضلاتو د دوامداره تقلص لوجې رایزوس سارډینیکوس پیدا کیږي چې مخ پکې یو خاص شکل اختیاروي چې تاسو ته په عکس کې ښکاري دریم اپیستاتونس دی چې د ملا د عضلاتو د شخوالي لوجې ملا د کمان شکل اختیاروي د دې ترڅنګ لرنجل سپزم اسفاجیا او د غاړې شخواله هم پیدا کیږي بل اخره د ټولو عضلاتو سپزم او ناروغانو ته متکرر اختلاجات پیدا کیږي د یادونې وړ ده چې عضلي سپزم په تکراري ډول منځته راځي چې کېدای شي په خپله او یا د کمې تنبیه په واسطه تشدید شي د ناروغانو فشار لوړ د زړه حرکات زیات د حرارت درجه لوړه او په زیاته اندازه سره خوله لري چې د دې اعراضو مسؤل د سمپاتیک سیستم د فعالیت زیاتوالی دی په شدیدو حالاتو کې د هډوکو ماتېدل اسپایریشن نمونیا د عضلاتو سوري کېدل او د بستر ټپونه او داسې نور هم پیدا کیږي او بالاخره په دې ناروغانو کې د مړینې علت چې کوم دی خپله تنفسي ارست دی لرنجل سپزم دی متکرر اختلاجات دي اپنیا ده او داسې نور د تاسو په عکس کې ښکاري لک جاو ده چې ناروغ نشي کولی ژامه خلاصه کړي دا د مخ د عضلاتو د دوامداره کنټرکشن د وجې د رایزوس سارډینیکس اپیرنس د مخ او دا د ملا د عضلاتو د سپزم د وجې اپیستاتونس ده تشخیص د ناروغي تشخیص په کلینیکي بڼه ولاړ دی په شکمنو پیښو کې باید د ټپ څخه کرنه او کلچر اجرا شي په دې ناروغانو کې د لیکوسایتونو سویه کېدای شي چې لوړه وي د عضلي انزایمونو سویه هم کېدای شي چې اوچته وي تداوی تر هر څه مخکې ناروغ باید په یو آرامه کوټه کې بستر شي او زخم یې پاک شي تداوی زمونږ څلور اهداف لري لومړی هدف دا دی چې د جذب شوي توکسین د خنثی کولو لپاره ناروغ ته دوا ورکو د دې په خاطر چې جذب شوی توکسین خنثی شي ناروغانو ته هیومن انټي تیتانوس بخنه غواړم هیومن تیتانوس انټي توکسین 3000 یونټه د رګ د لارې ورکو چون انټي توکسین هالف لایف زیات دی نیمایي عمر زیات دی نو تکراری دوزونو ته اړتیا نشته دوهم د آینده توکسین د جوړولو مخه باید ونیول شي د دې په خاطر چې نور توکسین په زخم کې جوړ نشي نو کوم زخم چې دی
دا باید پاک شي او د زخم ډیبریټمنټ اجرا شي. د دې ترڅنګ بنزایل پنسلین 600 ملي ګرام هر 4 ساعته بعد د رګ د لارې ناروغانو ته توصیه شي. که ناروغان د پنسلین سره حساسیت لري کولی شي مترونیدازول ورته توصیه کړو. دریم د عضلي سپزم کنټرول دی. د عضلي سپزم د کنټرول لپاره ناروغ باید په یو آرامه کوټه کې بستر شي. د غیر ضروري تنبیهګانو څخه باید ناروغ وساتل شي ځکه چې معمولی تنبیه د عضلاتو سپزم نور هم تشدیدوي. د رګ د لارې ناروغانو ته دیازیپام ورکړل شي. که له پورته احتماماتو سره سره بیا هم سپزم دوامداره پاتې شي نو ناروغان باید پارالایز شي او میکانیکل وینټیلیشن ورته اجرا شي. په عمومي صورت سره د پورته احتماماتو ترڅنګ د ناروغانو هایدریشن او تغذیه ته پام وشي. د هومي باکتریایي انتان که موجود وي پر وخت تداوي شي او وپېژندل شي. مخنیوی: په هغه ناروغانو کې چې زخم یې منتن وي زخم یې باید ډیبریټمنټ شي، پاک شي. د دې ترڅنګ ناروغانو ته زرقي پنسلین 1200 ملي ګرام د رګ د لارې په تعقیبي اورل پنسلین د 7 ورځو لپاره توصیه کیږي. البته د خولې د لارې هغه ناروغان چې د پنسلین سره حساسیت لري کولی شي د پنسلین په ځای اریترومایسین ورته توصیه کړو. که له دې سره هم د تیتانوس خطر موجود وي نو باید د انساني تیتانوس انټي توکسین 2.5 یونټه په غوښه کې ناروغانو ته زرخ شي چې د انټي توکسین سره یو ځای د تیتانوس توکسوید هم باید ناروغانو ته په عضله کې زرخ شي. توکسوید باید 1 میاشت وروسته دوباره زرخ شي، 6 میاشتې وروسته بیا زرخ شي. هغه ناروغان چې له مخکې نه ایمونایز وي یوازې بوسټر توکسوید دوز ته اړتیا لري. او خوشبختانه فعلا په ټول افغانستان کې او په ټول نړۍ کې ډي پی ټي، دفتیریا، پرتوزس او تیتانوس واکسین په ماشومانو کې اجرا کیږي چې د تیتانوس پیښې ورسره کمې دي.